زمونږه لیکچر نمبر 8 دی. د کې به مونږه ګورو څومره چې هم کی لیولز دي کم چې زما په نظر کې امپورټنت دي. مثلا فیر ویلیو ګیپ، انورژن اف فیر ویلیو ګیپ، بیلنسډ پرایس رینج، آرډر بلاک. بیا آرډر بلاک کې مخکې دوه قسمونه دي، دغه شان بیا بریکر بلاک او د بریکر بلاک هم دوه قسمونه دي. نو ټول ناول به زه تاسو ته دا ووایم دا څومره چې هم کی لیولز دي دا کار کوي ایز سپورټ او ریزिस्टेंस. دا هر یو کی لیول خپل یو مقصد دی. هغه کی لیول چې کوم مونږ به اوس مارکینګ دا غي زده کوو، هغه مارکینګ نه بعد مونږ به په هغه باندې دا غي ریټریسمنت ته انتظار کوو چې واپس هم هغه ځله مارکیټ راشي. بیا به نیکسټ سټپ زمونږ سي لوور ټایم فریم کنفرمیشن. نو د ټول نه اول زمونږ سره دی fair value gap. fair value gap. د fair value gap بیا دوه قسمونه دي. یو ته مونږ وایو bullish fair value gap، یو ته مونږ وایو bearish fair value gap. بل الفاظ چې کوم د دې لپاره استعماليږي هغه د BC او CB. buy side imbalance، sell side inefficiency. sell side imbalance، buy side inefficiency. دا BC او CB چې دی دا مخفف دی، مطلب هغه شارټ فارم دی. فل د دې چې کوم دغه جوړیږي buy side imbalance، sell side inefficiency. فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو فیر ویلیو ګیپ دی، 3 کینډل پیټرن دی. داسې موږ بیا په کینډلز باندې به هم وګورو. داسې د دې کینډلز په ویکس هم اوکې، مثلا دا یو او دا یو. وس د دې کینډل نمبر 1 او کینډل نمبر 3 ته دې په منځ کې ګیپ شتي په ویکس په منځ کې زمونږ سره یو دیزینا او د دیزینا دا ګیپ ته کنه منځ کې دې ته مونږه بیریش فیر ویلیو ګیپ وایو. بیریش ولی دا 3 بیریش کینډلز دي. دا به د کلر زوم ورکما. داسې دا 3 بیریش کینډلز دي. کدا مونږه بالکل اپوزیټ کو او په دې کې SIBI دا CB دې ته ویل کېږي بیریش فیر ویلیو ګیپ ته. کدا مونږه بالکل اپوزیټ کو، فرست کینډل گرین، سیکنڈ کینڈل هم گرین او تھرڈ کینڈل هم گرین. د کینډل 1 او کینډل 3 په ویکس په منځ کې دا ګیپ راغلی دی. دې ته مونږه بولش فیر ویلیو ګیپ وایو یا ورته BC. وس د دې شاته چې کم لاجیک دی، کم چې د دې شاته سټوري ده هغه دا ده چې په دې کې تاسو وګورئ پرایس کم طرف ته موومېنټ کړی دی، اپ طرف ته موومېنټ کړی دی. خاص په دې منځ کینډل کې خالصتاً یو سایډ فیور کړی دی، ځکه چې مارکیټ کې کله هم صرف بایینګ یا صرف سیلینګ نه کیږي. مونږ وایو چې را صرف بایینګ روان دی یا مونږ وایو چې را صرف سیلینګ روان دی. خو چې کله هم مارکیټ یو سایډ زیات فیور کی، پرایس ایکشن کې دی یو سایډ زیات فیور کی، مطلب په دې کې زیات د بای آرډرز لګیدلي. او زیات د بای آرډر څه مطلب شو؟ بغیر د سیل آرډر نه د بای آرډر خو نه کمپلیټ کیږي. مطلب ته په مارکیټ کې څه خرڅول غواړي نو چې څو پورې خریدار نه ته نشي خرڅولای. نو د دې څه مطلب شو چې بای سایډ زیات فیور کړی دی، بای سایډ له زیات فیور ور کړی. د دې څه مطلب شو؟ د دې دا مطلب شو دې په منځ کې په خاص په دې کینډل کې دا د 4 اور هم کې دی شي، د 1 اور هم کې دی شي، د 1 ډے هم کې دی شي. خاص په دې کینډل کې بای کم آرډرز لګیدلې دي، مارکیټ آرډرز. دې ته نه دی کتل شوی چې پرایس ته لګ ریټریسمنت وکي، لګ د لاندې راشي بیا به زو بای کم. ډایرکټ مارکیټ انټری شوی ده د انسټیټیوشن څخه طرف نه. نو زیات بای آرډرز شوی هغه فل شوی دي. د دې په منځ کې چې کم آرډر سپینډینګ پاتې شوی دی د بای هغه
مثلا ما هم په دې کې اغسل وختل خو د دې یو پرایس پوینټ دی مثلا ما په دې کې اغسل وختل خو زما آرډر فل نشو د دې یو پرایس پوینټ څه دی 1.18393 مثلا ما دلته اغسل وختل هغه آرډر زما لګیدل دی لیکن هغه فل نشو چونک ولی فل نشو ځکه چې کوم د انسټیټیوشن آرډر سو هغه مارکیټ کې باینګ ماته انف لیکویډیټي انف سیلرز ماته په دې پرایس پوینټ باندې ملاو نشو نو چې کله هم مارکیټ دیلا واپس راځي دې ځینې مزه دوباره خپل د بای سیټ اپ برابروم هغه به څنګه کیږي هغه جدا خبر ده مونږ صرف نن د دې پہچان ګورو چې زمونږ سره دا څومره کی لیولز دي د دې نمونه څه دي او د دې نمونه کار ساخل هغه هر څه کتلو د پاره د بل چارت کلیر کوم ما سره شیر کړی هم دي دا یو candle 1 candle 2 and candle 3 د candle 1 او د candle 3 دا چې کوم ویکس دي د دې په منځ کې چې کوم ګیپ دی دې ته موږ وایو بولش فیر ویلو ګیپ جی سر دا کوم دا ګیپ چې دی کنه سر کپلس کدا سمال یو کلا جوړه doesn't matter اس مسله نه کوي دا وړو کې دا غټي بیا د سهم کې دی شي چې ساسره دا اولنې کېندل ریډي دا ویریشنز دي نه بعد ما تاسو دا وی خو چلو دی وسته ته پوسو کو ریډ گرین د سهم پوسیبل ده مین چې کوم پوینټ ده چې د کېندل 1 او کېندل 3 په منځ کې ګیپ فار ایگزامپل دا ګیپ د سینوي مطلب دا ویک چې دی دا د ځلان دی پور راغله نو دا فیر ویلو ګیپ نو یا دا یو ویک د کېندل 1 دا د دې بره پورې تلوي نو دا هم فیر ویلو ګیپ نو واضح ګیپ چې پکې تا تخکاري بهشک هغه بیا وړوکی او غټي د سه هم پوسیبل ده چې گرین ریډ زه به تاسو په چارت کې بیا په تفصیلا وښیم خو د سینه د پوسیبل چې گرین ریډ گرین نه منز ولا بخا مخا په بلش فیر ویلو ګیپ کې منز ولا کېندل چې کم دی دا بخا مخا گرین او یو غټ کېندل وي غټ کېندل به ولي چې ځکه وړوکی کېندل خو تعالی ګیپ نه پاتې کوي ګیپ به تعالی غټ کېندل جوړي بیا دا غینه بعد هغه ویریشن خبره په دې کې هم راځي گرین چونکه دا وایټ ته دیوته خو کې چې نه پتا ما چې خپل چارت نه ریډ کلر لري ا وایټ کلر کې گرین وایټ گرین اولنی کېندل لوور ویک او د تھرد کېندل هایر ویک د دې په منځ کې ګیپ ده وس دا ګیپ کا غټ ته کا وړوکی ده کا هر څومره ده دا ګیپ ده دې ته موږ وایو بیرش فیر ویلو ګیپ یا سی بی ولی دیزی کې پرایس چې ده هغه سیل آرډرز زیات فیور کړی دي بای آرډرز زیات نه دي فیور کړی نو څومره چې هم پینډینګ سیل آرډرز پاتې دي بس پینډینګ پدې ګیپ کې چې کله هم مارکیټ هغه لا واپس راغی نو دې ځینې بیا واپس لاندې راځي وس آیا دا به 100% دسی کیږي نو هر ځل به دسی کیږي بیا خو پرایس نه برابر باندې تل شي نه پلاندې باندې راتل شي ځکه برابر ورته یو بیرش فیر ولګي پلاندې ورته بولش فیر ولګي نو پرایس همنس کې ون خطو مونږ به سکو مونږ به دا ګورو چې کله هم وس فار ایگزامپل دا زما سره د 4 اور فیر ولګي ته بیرش دی کېندل نه بعد چې وس کم بل کېندل جوړیږي دا لاست تھرد کېندل نه بعد چې وس کم بل کېندل جوړیږي ان کیس دے دا فیر ویلو ګیپ ټچ کو په کم ټایم فریم کې نو 15 کې 15 منټ ټایم فریم کې ورته زګورم 15 منټ ټایم فریم کې دا ټچ کو د دې ټچ نه بعد چې کم زمونږه د انټری ماډل جوړیږي هغه مونږ لرا کوي مونږ به ال اخلو ضروري نه ده چې صرف ته دې په ټچ باندې تواخلي باز خلک د څه کوي چې صرف ټچ بس دغه زینه سیل آرډر ولګي لیکن تب ځان څنګه کنفرم کې چې بای دا سیټ اپ چې کم ځا اخلم دا ټیکوم دی او کنه دی نو لوور ټایم فریم کنفرمیشن شې دی او موږ پر روان ویک کې ګورو نن موږ دا غینه مخ کې هغه کی لیول سي زکو چې بای کم کی لیول سي زموږ سره بیا دا غینه بعد خاطی کې یو خبره تاسو دا نوٹ کړه چې ضروری نه ده چې دا ټول ریډي پوسیبل ده چې ټول ریډ شي که اگر ټول ریډ شي هم اس مسله نه کوي خو که فار ایگزامپل اولنې کېندل گرین شي دویم ریډ شي دریم هم ریډ شي نو هم ټیک ده
په منځ کې ګیپ بیا هم شته. داسې هم کېدای شي چې اولنۍ ګرین شي، دویم ریډ شي، او دریم چې د څنګه چې د تاسو ښکاری بیا ګرین شي. دا هم پاسبل ده. دا هم کېدای شي چې اولنۍ هم ریډي، دویم هم ریډي، او دریم ګرین شي. نو دا ویریشنز دي، دا ټول صحیح دي. دې کې څه مسله نشته. جی بیرش کی باندې مینځه کېندل لازمي مینز کېندل به خامخا که دا ریډ نه نو بیا سره فیرول ګیپ شته نه دلته، بیا سره جوړیږي. او بولش کی باندې گرین مینز کېندل به جوړیږي. आगे पीछे कैंडल 1 कैंडल 3 که ریډ او گرین هغه هیڅ مسله نه کوي. بیا دا غینه بعد دا زمونږ سره کم یو فیر ویلو ګیپ ته. جی اسماعیل بیرش خو پرایس څه کړی دی دلته چې کله ولا واپس راغله دی. ما چې څنګه تاسو خبر وکړه چې باز خلک داسې کوي چې څنګه و دی واپس راشي د غزینه سل آرډر ولګي. نو کم کس چې دی نه سل آرډر لګول دی دا هغه خدا ټریډ فیل شو. ګوره دا یو بیرش فیر ویلو ګیپ و، دینه بعد مارکیټ لاندې راغله، واپس چې ولا کله راغې هغه نه نور بر لاړو، نو ټریډ خو فیل شو. دا ټریډ ولې فیل شو چې تا لوور ټایم فریم کې کنفرمیشن نه دی اغسته. وس چې کله دا اف وی جی فیل شي نو دې ته موږ څه وایو؟ انورژن فیر ویلو ګیپ، آی اف وی جی. نورمالي چې کوم اف وی جی هغه اف وی جی صرف لیکل کیږي. مخکې ور سره کته پلس لګې نو دې مطلب بدای چې دا بولش ته، که ماینس ور سره لګې نو دا مطلب دا چې دا بیرش ته. لیکن کله چې ته آی اف وی جی ولیکې نو دې مطلب بدای چې یو اف وی جی مخې ته الټه شوی دی. وس هغه یو کینډل سره ماتيږي، دو درې کینډل سره ماتيږي، نو پرابلم، هیڅ مسله هم نشته. دا هو د دې ډیفینیشن شو کنه چې یو اف وی جی فیل شو، خو د دې نوم چې کوم دی هغه آی اف وی جی ده، انورس فیر ویلو ګیپ باډي باندې. څنګه چې ما تاسو دا کینډل باندې دا کم باندې چې کرسر دی دا یو لکه دی یو کینډل یا دیو کینډل دا اف وی جی ټچ کړی دا خو فیل کړی نه ده. فیل کړی کم یو دا کم چې د بره کلوزینګ وکړو، کم ټایم فریم ولا کلوزینګ، کم ټایم فریم چې دا اف وی جی ده. مثلا کدا د 15 منټ اف وی جی نو 15 منټ چې کله بره کلوزینګ وکړي، کته 1 منټ کې وګوري کې دې شي دلته سره 1 منټ کې ډیر شي بره کلوزینګ ملاو شوی نه، هغه به نه ویلډ. 15 منټ اف وی جی په 15 منټ کینډل به کلوز کیږي، دا غینه بره 4 اور ډیلی والا ډیلی باندې، ویکلی والا ویکلی باندې. ٹھیک ده مخکې بزو خواص دی کې دا एग्जांपल چې کوم دی کدا ته بالکل الټا کې یو بولش اف وی جی دا خو یو بیرش اف وی جی دا چې کله دلته ماته شو نو وس دا سیم لیول چې دی دا مخکې د بیرش ټریډ لګول لپاره د سیل ټریډ لګول لپاره وس په دا سیم ځای حسابيږي د بای ټریډ لګول لپاره. دغه زون چې کوم پر ریکټانګل باندې ما مارک کړی دی دغه زون دیزی نو اخله دیزی پوری دا پورا زون مات شو کنه چې کله د مات شو دا سپورټو بدل شو سشي ته یا دا ریزिस्टेंसو بدل شو سشي ته سپورټ. نو دی وخت دا ریزिस्टेंसو دا چې کله مات شو دا اوس بدل شو سپورټ. بیا دا غینه بعد یو زمون سره دی ټایپ کې هم ماتي دي شي. دا څنګه ماته شوی دا یو بیرش اف جی جوړه شوی دا د هغه مخامخ دلته یو بلش اف جی جوړه شوی دا. ګوره دا خو بیرش وکنه دې د ورته مخامخ کینډل 1 کینډل 2 اینڈ کینډل 3 یو بلش اف جی جوړه شوی دا. اوس دا غټ رینج کم دی، دا غټ رینج د موږ ته سوی انورژن آی اف جی او دا وړو کې د موږ ته سوی بیلنسډ پرایس رینج بی پی آر. اکثر خلک په دې کې کنفیوز کیږي چې یاره دا انورژن څه ته وایي او دا بی پی آر څه ته وایي. دې کې دغه فرق دی. یو اف جی ته مخامخ ایگزیکټ هو به هو دا چې کوم رینج په هغه کې ورته بل اف جی جوړه شو، بولش ته بیرش جوړه شو، بیرش ته بولش جوړه شو. نو دا کم رینج دوه والا یو شانت دی دا به زموږ سره څه شي، دا به زموږ سره بی پی آر. په دې تیر एग्जांपल کې زموږ سره دلته بل اف جی نه د جوړ شوی، صرف هغه رینج په کینډلو مات شوی دی. خو په دې نیکسټ एग्जांपल کې په دیو کې زموږ سره اف جی ته مخامخ بل اف جی جوړ شوی دی.
سر دا دواړه په یو ټایم فریم ایگزیکټلی لکه سر اوس دا اف جی چې دا کنه دا اف جی که دا د 4 اور ده نو دا به هم د 4 اور دا سینه شي کېدای چې 4 اور ده دلته 5 منټ کې ګورې نه سر چې دا یو غټه دا بل کچ یو کړه نو دغه ویم کنه دا کم چې کچه ده بیلنسډ پرایس رینج دی دا یو رینج دی دا بیلنس شوی دی بقایا کم رینج دی دا نه دی بیلنس شوی مطلب دا یو رینج دی د سټیل لا پاتې دی د کې سټیل لا پینډینګ اورډر شتي دې ته چې کله مارکیټ واپس راشي دي نه هم ته انټری کولای شي دا ټول به اوس موږ په اگزامپل کې ګورو دا یو به ګورو مختلف اگزامپل به دې ګورو دا اغه نه بعد د زمونږ سره اورډر بلاک دا زمونږ سره گرین کینډل چې کوم دی په ایکسپینشن کې کم یو ایکسپینشن کې بولیش ایکسپینشن کې که بیریش ایکسپینشن کې ګورا چارت تو ګورا دا د ستا سره اوه دا ریکارډینګ مې خراب شوی خیر د بیا براول دا سره کم ایکسپینشن دی بیریش ایکسپینشن دی بیریش ایکسپینشن کې د ریټریسمنٹ دا اخرنه گرین کینډل دا سره اورډر بلاک دی اخرنه گرین کینډل دا سره بیریش اورډر بلاک دی ایگزیکټلی کده دینه الټ ګوري په اپ ټرند کې په ریټریسمنٹ کې اخرنه ریډ کینډل سره بولیش اورډر بلاک دی اپوشوي سر په اپ ټرند کې ریډ کینډل یس ډاون کې به گرین په بولیش ایکسپینشن مارکیټ اپ ټرند کې دی نو کم چې د ریټریسمنٹ ګوره د دې اپ ټرند دوه لیگز دي کنه یو بر روان دی یو کتر روان دی دا بر روان دی دا کتر روان دی دیو ته مونږ وایو ایکسپینشن دیو ته مونږ وایو ریټریسمنٹ دیو ته مونږ وایو امپلس دی ته مونږ وایو ریټریسمنٹ دی ته مونږ وایو اپ دی ته مونږ وایو ډاون دی ته مونږ وایو ریلی دی ته مونږ وایو ډراپ د ډراپ دا چې کم ډراپ راغله دی ته دی ډراپ دا لیگ چې دی کم چې دا پورا لاندې راغله دی ته دی اخرنه ریډ کینډل دا زموږ سره اورډر بلاک دی وس دلته مختلف ریډ کینډلز کې دي شي نو کم یو ټول نه اخرنه چې کم یو دی دا غینه پس چې کم گرین جوړ شوی دی او بل کنفرمیشن چې اورډر بلاک سره رائټ سایډ ته اف جی جوړ شي ویم درته کنه مان لک ټایم راکا اورډر بلاک جوړ شو لاست ریډ کینډل ٹھیک تا اوس دینه بعد چې کم بل کینډل جوړیږي گرین بای ځکه که ریډ جوړ شو نو بیا هغه یو نه دانه وي بای خو یو نه یو اخرنه کینډل به د سره چې داغه نه بعد گرین کینډل جوړ شي او داغه نه بعد یو بل گرین کینډل جوړ شو او د دې ریډ کینډل او د دې دریم گرین کینډل وکس په منځ کې ګیپ نو دا اف جی نشو एग्जाम्पल लپاره تا زما سره اخرنه گرین کینډل دی ٹھیک تا دا غینه بعد ریډ کینډل گرین کینډل دا اف جی گیپ نه دی اورډر بلاک سره خواته اف جی هم جوړ شوی کم سایډ ته جوړ شوی دی رائټ سایډ ته رائټ خي طرف ته هغه طرف خې ده کنه خي طرف ته سر اوس کدا د اورډر بلاک دا کم گرین کینډل چې ده سر چې د دې ویک سره دا موږ بیا هغه به هم ویلیډي مطلب ته دا ویل غواړي چې دا ریډ کینډل په منځ کې نه وي ډایرکټ دا وي نو هغه هم ویلیډ دی هغه هم اف جی شو هغه سره هم اورډر بلاک شو دا گرین کینډل هم در سره اف جی شو خو داسې هم کېدای شي چې جدا جدا جوړ شي اورډر بلاک جدا جوړ شي او اف جی ور سره جدا جوړ شي خو داسې هم کېدای شي چې ډایرکټ جوړ نشي مطلب ډایرکټ رائټ سایډ ته جوړ نشي یو کینډل دوه پکې ګیپ راشي او بیا اف جی جوړ شي هغه هم ویلیډ دی دا هر څه په ټایم فریم یو لوور ټایم فریم ته موږ سره لاتلی نه لوور ټایم فریم ته به تکل سي چې کله ته دلته راورسي واپس لکه مثلا دا اولنې کینډل دی
چې د order block بیا ټچ کړی دی ټیک ده دی کینډل سټاپ اوس په صحیح راځي خیر نو ما خبره کوله په دې ځکه کې که تاسو وګورئ دی order block نه بعد یو اف جی جوړ شوی دی 1 2 3 دا زموږ سره اف جی شو لوور ټایم فریم چې کوم سبا موضوع کې خبره انخته ده چې موږ به دا ټایم فریم کله چینج کوو هغه ته لک صبر وکړه ابن بل کلاس کې دی کلاس کې زه صرف او صرف تاسو دا کی لیول سوم نو که زه تاسو اسې ویم یو شارټ کټ کې دا چې کوم کینډل راغلی دی کنه اوس مثلا دا order block چې دا د 1 اور دی نو چې څنګه دا ټچ کو زه به 5 منټ ته شفت شم بیا به هلته ګورم چې وایي څه کېږي او څه نه کېږي ټیک ده د دې نه علاوه دا زموږ سره کم اگزامپل دی د bullish order block red candle اخرنه red candle دی دینه بعد green candle and green candle دا چې کوم ورسره درې green candle جوړ شي په دې کې ګیپ پاتې شوی دی دې سلورم candle راغلی هغه ګیپ فل کړه بیا به برابر باندې تللی دی وګوره ټیک ده دا زموږ سره شو د order block دوه قسمونه سر جی سر د ویکس په دې اورډر بلاک کې سرول شي د دې لاست کینډل چې کوم دی دې کې د ویک سره کې ویک نه بغیر دی صحیح دی نورمال هیڅ خبره نه هیڅ خبره نه اکثر کوس پر سره ریډ کینډل دی کنه یو دا بلو دی بلو دا گرین چې کوم نو اوس کپرس دې دا ویکس چې د ریډ دا نو دا د گرین لاند نشي هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره زموږ د اورډر بلاک په کې په ویک باندې مونږ به مارکو د ویک سره سرول دا سوال دی خو کو دا ماته رسو بیا رايات کا باز order block د سې چې موږ د ویک سره نه مارکو هغه کم order block ویک سره ډیر غټ دي ډیر په بره پوری تری دي هغه موږ بیا صرف باډي مارکو جی ډبل څه ته پوسټ سر دا اوس دا کوم ویک چې راغلی دا اف جی او د اورډر بلاک لا سر دا یو پیر وشو سر اوس بل دا بیا راځي بیا هم دا اورډر بلاک ما تاسو اول ویری دي یو ټیکټ کې یو مزه اخله مدا کار وشو کنه بلکې دې شي بیا راشي بیا دا کار وکي بل راشي بیا دا کار وکي خو یو نه یو ځل بده کیږي نو خدا دا چې ته همیشه چې کم کی لیول ځان ته مارکه فرش مارکو نه سر لکه اوس دا اورډر بلاک اف جی جوړ شي دا دې یو ځل لاغه دا اوس خو د لکار وکړو کنه یو ځل دا نیکسټ ټایم ولا بیا دغه زون لا دا ریکټنګل ته مخ کې ایکسټند کا مخ ته بوزه بیا ولا راشي ته دې ګارانټي نشته چې بیا به هم دا کار بکې او کنه کوي نو کې دې شي وکی کې دې شي ونه کی او فرست ټایم چې هغه ډیر فرست ټایم ډیر خده سیکنډ ټایم چې دی ولا راځي اټ مینز چې دلته ګډوډ کې دی شي نو خدا دا چې تکله هم ځانته یو لیول مارکه نو فرش لیول مارکه فرش اف جی یا فرش order block ټیک ده مخکې زو بیا دا غینه بعد د زمونږ سره بریکر کله هم څنګه چې اف جی الټا کیږي دغه شان order block هم الټا کیږي مثلا څنګه کتا سو ګورئ دا زمونږ سره یو order block دی ټیک ده د اغه نه بعد زمونږ سره اف جی هم جوړه شوې ده دیخوا مارکیټ تلان دی راغله ده واپس تله ده فیل کړی دی ولی فیل کړی دی ځکه چې دی کینډل د دې زون نه بره کلوزینګ وکړو چې کله کلوزینګ وکړو دا order block د دې رول مخ کې سو د دې کردار مخ کې سو پرایس لاندې پوش کول د دنه بره کلوزینګ وشو اوس د کردار څه شو پرایس بره پوش کول دا زموږ سره ریزिस्टنس چې کله انورس شي الټه شي نو اسه شي سپورټ موږ به مخ ته وګورو چې دې څه کړی بیا چې ولا مخ ته راغله ده دې ځکه هم هغه زون ده دا یو هغه زون مار مخ ته کړه ده دا پورا مکمل یو ده خو دې ته به انتظار کې چې راشي اوس مثلا تا ځان ته دا زون مار کړه ده ٹھیک ده اته چې را کله برازي راضي بول یو نه ټیم بول راضي صحیح لګ انتظار وبکه خامخا کې بیا دا غینه بعد چې کله ول دی راغې د خپل کار بیا پوره کړه ده په دې خبره پوه شوي دغه شان زمونږ سره یو خبره یاد ساتئ بریکر د پاره چې کم رول دی هغه به اق سیم رول چې کم د اډر بلاک د پاره دی د سه هم اډر بلاک جوړې دی شو چې هغه انویلډ وي مثلا دا غي سره رائټ سایډ ته اف جی نه وي نو دا اوس
دا مطلب هرگز نه چې دا اډر بلاک بچرته هم کار نه کوي، مې بي د هم کار وکي، خو صحیح کریکټ اډر بلاک مارکینګ چې دغه طریقه ما تاسو ته وښوله. اپ ټرند کې ریټریسمنٹ لیگ کې چې کم اخرنه ریډ کینډل دی دا یو، په ډاون ټرند کې ریټریسمنٹ کې چې کم اخرنه گرین کینډل دی دا یو خدا یو خبره شو. بل خبره ده دغه اډر بلاک سره خواته اف جی جوړه شوی خي طرف ته موبایل کې دا. نو دا اف جی چې دا چې څو ګورو سره دا نه جوړه شوی ته دې دا کریکټ اډر بلاک یا های پروبابیلیټي اډر بلاک ورته ویل نه شي. ان کیس د سره دلته دا اف جی نه وي نو زما به د دې اډر بریکر بلاک نه زیات امید هم نه. سر دا اوس اول اډر بلاک اوس وروسته بریکر شو. رستو بریکر شو. سر دا اول د بولیش اډر بلاک بیرش بولیش نه بیرش او موږ د بیرش ته پاره راځو چې دا به برزي او موږ په د سیل ټریډ موږ په د سیل ټریډ لګو خو دې مات شو. د مات شو. اوس ځای ولی مات شوی دی دا ټرند تاسو ته کم یو ښکاری بولیش دی کنه نو زګه د مات شو. تب بیرش اډر بلاک کم یو شماري کم چې په ډاون ټرند کې اخر نه کینډل جوړ شوی بره دا هو ډاون ټرند نه دی دا هو ایزیلی دا د مارکیټ یو ایزی چانس دی هغه فری بالې دل درکو چې واه به ښه چانس ده. ٹھیک ده جی دا اډر بلاک اوس موږ مارک کړه نه دنه خو خیال کړی دی چې ټاچ کړی دی لږ ځکه په کته راغلی دی مثال په تور کنه چې کینډل کې دا ویکونه چې جوړ کړی دا یو دا نه لکه دا ویک چې جوړ کړی دی نو دا خو لوړ ټایم فریم چې به خامخا لږ ډېر راغلی لکه یا 5 پیپ راغلی یا 10 پیپ راغلی دی مثال. اوس بیا دغې نه پس چې کوم دی راغی او بیا په خپل کلوزینګ وکړو دا اډر بلاک بیا موږ ویلډ دا وکړو بالکل ویلډ دی. د دې اډر بلاک ولی ویلډ دی د دې اډر بلاک کار کم سي پورې دی دا یاد ساتئ. د دې اډر بلاک کار دی د دې سي پورې بس څنګه د دې سي پورې کته د دلته نه انټری کې ستا ټارګټ دا لو ده ٹھیک شو هغه د خپل هغه ټارګټ نه دی پورا کړی صحیح ده کنه دا خبره همیشه یاد ساتئ. اف جی سره هم که تاسو شاته اگزامپل سلاړ شي کنه ټارګټ هټ کی زموږ بس هغه بیا کار وشو ګوره د دې اډر بلاک نه بعد چې کومه لو جوړه شوې ده هغه دا لو جوړه شوې ده دی واپس بره لاړو واپس په خطر راغی دا لوی واغستله په ویکیوم واغستله په باډایم واغستله بس دا کار ختم. اوس کدی له بیا زی نو ته په خپل ذمہواری کې بیا ویم ته په پوه شو چې دې اصلي سرور لازم بول بیا راځي نه ما خبره بیا ور سره وره دا اډر بلاک جوړ شو کنه ور سره اف جی هم جوړ شو د دې هر سلامت او به سایلنٹ کا دا اډر بلاک جوړ شو دینه بعد اف جی هم جوړ شو او دلته یو سوینګ لو هم جوړ شو ټیک ده. بیا دا غینه بعد د واپس بره لاړو دا اډر بلاک ټچ کو او د دې زینه بعد واپس راغی دا سوینګ لو واغسته بس د دې اډر بلاک چې کم کار او کم مقصد ختم. زمون ټارګټ داو ځکه چې ته په لوور ټایم فریمز کې ګوري ان کیس دیزی پوری تعالی 1 اور پورا کو هم ټیک تا دا دویم نور چې کسی دا 1 پلس ار ده کنه دا کې دې چې ته نور پسې واخلې دا چلو ټرند دې زما سره په هیلپ کې دغه خو د دې اډر بلاک کار د دې پورې د دې نه چې کم پوش په تعالی درکو هغه دغه زی پورې د دې نه اخوا کوم خبره تعالی پوش درکې ټرند ټایمینګ دا شي زونه دا به واپس نور رسي ٹھیک ده اوکے. دا شان دا زموږ سره په ډاون ټرند کې کته وګوري دا زموږ سره کم یو بلاک ته اسماعیل دې ته کم یو مونږ وایو دا بیرش څه شي order block یا ورته او بي شارټ کټ ورته او بي موي دې ته کتا سو ګورې دې سره خواته غټه اف جی هم جوړه شوې ده مارکیټ تله دی واپس دا order block ټچ کړی دی بیا راته شوې ده خو دا ټرند کته وګورې دا کم یو دی نه بلش نه دی بیرش لو لوور های لوور لو لوور های لوور لو لاندې را روان دي نو په دې په منځ کې چې کم دا order block جوړیږي دی خو به خامخا فیل کیږي دا خو فری هټ ته
دی خو مخامه ځکه چې په ډاون ټرند کې جوړ شوی دی یا خدا کار شوی وي چې د دې اډر بلاک جوړېدو نه بعد مارکیټ سټرکچر شفت شوی او دی به بره باندې تللی نو بیا مونږ سویلی شو خو چونکې دی واپس ډاون را روان دی اډر بلاک په خپل جوړېدو کې فارمیشن کې بالکل کریکټ دی لاست ریډ کینډل هم دی او خي طرف ته یو اف ای جی هم دی هغه حساب سره خدای بالکل ټیک دی خو چونکې دی فیل شوی دی نو چې څنګه فیل شو دی کینډل فیل کو ډایرکټ بل انټری ورکړه بل کینډل هغه تیر एग्जांपल کې سو خو کافی کینډل باندې موږ انټری راکړو دی کې ډایرکټ انټری راکړو او دا غزینه بعد نور مزید دی بیا لاندې تللی دی سر لکه د په بیر ریسټورنټ کې به موږ د بولش اف ای جی ګورو دا غي نه بم بیٹری نو سر دا خو اف ای جی نه اورډر بلاک سر ګوره ټرند حساب سره څه فالو کول دي هغه درته زویم دا سره کم ټرند دی ډاون ټرند دی په دې کې به کم یو اورډر بلاک فالو کیږي کم باندې چې به ته ټریډ کې هغه د سره دا یو اورډر بلاک به سره دلته همي د به خامخا فیل کیږي د به ته په کم طریقه باندې استعماله چې کله د فیل شي کینډل تلاندې کلوزینګ وکي بریکر ته جوړ کی نو هغه بریکر نه به ته انټری واخلي سر دا اولی اورډر بلاک خو چې د مات شي بریکر شي صحیح ده نارمل چې پدې کې کم نارمل اورډر بلاک جوړيږي هغه به دایو جوړيږي بیرش اورډر بلاک ها اوس پدې کې فیر ویلیو ګیپ کم یو غسل دي دې کې به هم تاسو سره فیر ویلیو ګیپ جوړيږي مثلا یو بولش اف جی تاسو سره د سیدلته جوړې دی شي خو دې به خامخا فیل کیږي دا نه به یا انورس جوړيږي یا به بي پی آر جوړيږي دا به تناخلي لکه مثلا زوس په دې کې دا خبره کوم دا اف جی جوړه شو کنه دلته ول مارکیټ واپس را روان دي دلته به تاسو سوچ کې چې یو اف جی دا بولش اف جی دا راغه ولا اف جی خو ډیره کریکټ جوړه شوې ده راغه ورله نو بس په باینګ کومه ډایرکټ پینټری لګوم یا په لوور ټایم فریم کې انټری لګوم دوه به غلطي ولې ته د ټرند خلاف روان او دلته به اخلي کوم اف جی په کم باندې کار کول پکار دي بیرش به درته څنګه جوړیږي بیرش به درته مثلا دلته جوړ شو نو چې کله ولا هم مارکیټ واپس راغې دلته نه انټری واخله ټارګټ په دې صحیح ټارګټ په دې دا یو دلته نه انټری دا ټارګټ پکې لیولز باندې پوه شوي اوس موږ په چارټس کې ګورو دا هر څه چې موږ سوي اوس په چارټس کې ګورو دا زموږ سره کم ټرند را روان دی ډاون ټرند را روان دی په دې ډاون ټرند کې زموږ سره دا اف جی ده green sorry دا چارت الټا دی اپ ټرند نو وګورو اوکے green اوکے بولش اف جی جوړه شوې ده دلته کریکټ اورډر بلاک کم یو دی دا دی کته وې چې دا ریډ کینډل جوړیندو نه بعد دا گرین کینډل جوړ شو او د دریم کینډل باندې زر اعظم دی اورډر بلاک نه ډایرکټ انټری کوم دا انویلډ دی دلا کنفرمیشن نه دی کړي ولی کنفرمیشن نه دی کړي ځکه چې د دنه بره چې کوم بریک اف سټرکچر وکیدو هغه داسې اورډر بلاک اف جی او هغه اف جی لاړو بریک اف سټرکچر هم وکړو نو وس صحیح دی وس کو دی لرازي تپې انټری وکړه خو مونږ څه ګورو چې دغه اف جی نه واپس شوی دی وس د دې نه وته انټری څنګه اخلي لګ به درته زه لوور ټایم فریم ولا چې کوم تاسو انتظار دی هغه به درته واخلم ګوره دا د کم ټایم فریم دی 4 اور مونږ بلاړ شو 15 منټ ته 15 منټ ته راتلو نه بعد دا زما سره تاسو هم د سي ټمپلیټ سیف کولای شئ ما ته بیا راځي چې درته څنګه بلې شي فيجي دي دا
خپل به دا کلر او هر څه خپل راشي چې کله دی راشي دلته بل اسنه کې هیڅ پم نه کې انتظار دی صرف زما پورا کورس کې ما وخت دیو تم دا خبره کوله کم شي چې زدر نه غواړم هغه دا چې ته صحیح لیول ته صحیح ټایم ته انتظار وکړه نور هر څه دغه شانتي دي نور هر څه دغه شانتي نو کله چې دی راشي دا راغی دلته ټیک ده دا چې کله راغی اوس دلته تاسو یو بل په لو ټایم فریم کې بل لیول جوړ نه کو انټری په اخلو سم خیال دی هغه انټری سو پورې دا لیول یې اغست نه دی موږ به فور ته بیا لاړ شو واپس چې دی راشي دا غینه بعد او کله دې سی وتختی هم څه مسله خو نشته تله انټری را نه کړه اوکې نو پرابلم بل چانس انتظار وکړه خو زما چې کومه طریقه ده سټاپ لاس هند اغه نه بغیر زو ټریډ نکو اغه نه بغیر زو ټریډ نکو اوس موږ د بیرش اف جی وګورو بیرش اف جی د لپاره ټرند کمی او پکار دی ډاون څنګه چې دا ډاون ناغله دی په دې ډاون ټرند کې دا سره یو بیرش اف جی جوړ شو دا ټچ کړه بیا ډاون ناغله بیا در سره دا جوړ شو ټچ کړه بیا په ډاون نه کته وګورئ مارکیټ سټرکچر لحاظ سره هم دا صحیح دی های لو لوور های لوور لو لوور های او دا شان روان دی بل وس بل درې انټری چې درکړی دا کم سینه درکړی دا سره دلته یو آرډر بلاک هم دی بالکل هغه ځای ټچ کړی دی دا غینه بیا لاندې روان شوی دی بل انټری کته ګوري دلته سره یو بل اف جی هم جوړ شوی دی خو هغه دا نه د ټچ کړی نه دا ته نه ټچ دا ته پاتې شوی خو دې له وسه دی وس راغله دی ګور د دې ټچ نه بعد خو کافي لاندې راغی بس دا خو د 4 اور چارت ته نور ته څه غواړي انورجن والا به وسو ګورو دا بولیش اف جی مخه دا ورته بیرش اف جی جوړ شوی دی نو دې ځکه چې کله مارکیټ واپس اغزي لراغی بیا ته ډراپ شوی دی دا شان آرډر بلاک کومه ګورو آرډر بلاک د لپاره موږ ټرند ګورو نو ټرند چې اپ ته دا زمونږ سره اخرنۍ کینډل چې کوم جوړ شوی دی او ورسره اف جی همي دا یو دی دینه بعد دلته راغلی او دینه بعد بده مارکیټ چې وس بند دی بل هفته چې کله کولاو شي یا سبا نو بیا به دې باندې مونږ کته شو چې دې به دې نه بیا برسي breaker یو order block چې کله inverse شي
دا زما سره یو بیرش order block دی. دی کینډل تی بره کلوزینګ کړی دی. دلته کنسولیډیشن شوی دی او ایونچولی د هغې نه بعد مارکیټ په بره باندې تللی دی. کله چې یو بیرش order block الټه شو دغه شان یو بولش order block چې کله الټه شي دا زما سره دا هغه اوس کینډل دی یا داسې order block دی چې دی به مونږه پوره نه مارکو، اوس دی به صرف مونږه باډي مارکو. دوباره هم کروس کړی دی خو بیا د هغې ځای نه بیا لاندې راغلی دی، هغه ځای نه بیا لاندې راغلی دی، سیم دغه ځای نه بیا واپس لاندې راغلی دی. ټیک ده، نو په دې کې تاسو څه سوال دي تاسو هغه کولی شئ. دا دویم پیجن چې وزر شي مخامخ شي کنه سر مهم. دې کوم کومه یو دا ولې کو دا دویم چې کومه دا یو ده ګوره یو اف جی دا ده اینڈ د هغې نه بعد یو اف جی دا یو ده. دې کې غټه یوه کم یو ده واپس اول دی دا به ترې لرې کړي او وړه به صرف پاتې کړي. دې ته مونږ کم یو وایو بی پی آر بیلنسډ پرایس رینج. دا بی پی آر دی زموږ سره. ټیک ده، دې نه علاوه څه سوال دي؟ سر دا ډر بلاک چې موږ مارکو کنه پرېږده لو کې چې کوم ډر بلاک مارکو دی باید د دې نو مثلا د لو بل هم کنه مطلب او کوم ډر بلاک چې دی اف جی جوړ کړی او سټرکچر یې بریک کړی نو وینر په موږ هغه مارکو اپ ټرند دی. جی داسې یادوئ جی مطلب یو دا order block دی ها او یو ورسره دا دې ځای کې دی. نو سوال څه دی اوس په دې کې چې کم یو به اخلو؟ سوال زما دا دی کنه سر جی اوس دا لو چې تا کوم یو دا منځنۍ جوړ کړه منځنۍ. دا کته کا دې بل نه ده ها دا کته کم دا بره کمه جی جی دا لګ داسې یادوئ. جی اوس دیو چې کوم دی کنه د منځنۍ دغه سټرکچر نه بریک کړی کنه بریک کړی دی دویم نمبر دی نه دا سټرکچر زه هغه انټرنل دا یو یادوم دا انټرنل دا یو سټرکچر بریک کی دا سټرکچر بریک کی. نو فور ایگزامپل کته دا وای کنه چې دی ولګي او دا سټرکچر بریک کی ها نو د دې order block چې کم کارو اخو د دې زی پورې و نو ختم شو کنه نو بیا اوس کده د دې نه بعد واپس دلته راځي. سر زما مطلب دا دی کنه اوس دا ډر بلاک دی دی په بار لړ زموږ انټری را نه کړه دا چل کو کنه مونږ به دا ځان ته بیا او دا ته بیا مارک کولای شي. که انټری را نه کړه کنه بیا ته به وسته شي مخ ته ایکسټند کولای شي. فور ایگزامپل دلته تعالی انټری را نه کړه نو کې شي دلته د انټری در دا ته کولای شي چې پی جی او ډر بلاک په امپاتی کې کنه او مونږ انټری را نه کړو بیا لپاره نه ګوره order block جوړ شو اف جی جوړ شو نو یا خو به تعالی دغه اف جی نه انټری راکړي یا به order block نه راکړي دا دوانه پاتې کړو او د قشن په بره باندې روان دي نو بیا ته خامخا دې ته انتظار کولای شي ځکه چې دا ته خو انټری ملاو نه شو کنه. جی دې نه علاوه سر یو کوېسچن جی وای بیرش کې مونږ ته پی جی جوړ شو بیرش څنګه چې تاسو وایي بولش کینډل پر پاسه کلوزینګ وکړ اف جی بدل شي بولش انورس اف جی ته لکه بولش او بولش شو بیا دا شان چې کوم نه بولش جوړ شو مخه دا ورته بیرش جوړ شو هغه بدل شي بیا دا پتا سیل ته برابر شي. خدا هم پکې لیول کې وو کنه څنګه لیول خدام شو
او خو مطلب دا ريزिस्टنट او سپورټ سره به نږدې دي نه نه د دې د ريزिस्टنس و سره دا ته هر ځای کې اپلای کولای شي صرف ټرند ته ګوره صرف ټرند ته ګوره ټرند په منځ کې هم کته شي چې ټرند بیري شي نو موږ به بیري شي پیږي یس ټرند بیري شي ها بوله شو جی عبید جی کمال سشتي کسه نه تاسو خپل لپټاپ کولاو کې ٹھیک شو او دغه شان تا چې کوم ما ډراینګ کړی دی تاسو هم دا شان ډراینګ جوړ کړئ سر دې اډر بلاک باندې یو خبره رامونږ وای. چې اډر بلاک ویل تاسو وایي چې په دې سره کېندل لکه مثال په بوله شډر بلاک کې راوي دي ویک په پاسه گرین کلوزینګ بو کې نو اډر بلاک بیا وایو زه ما ذهن بدل شو بیا وایو اډر بلاک موږ دې کې ویل لګانا سر دې چې اوس مطلب دا ری بیرش کېندل جوړ شو په کی لیول باندې هاو او بوله شو لګي د بیرش ځان سره انټر اډر بلاک شو او کنه او هغه خو به موږ مارکو اوس دې دا کې به موږ صرف کېندل مارکو او وړي په هټ یو چې لاست کېندل دې تاسو چې کوم اډر بلاک ویلې دی کنه حاجی هغه کې دا دا چې اخرنه ریډ کندل جوړ شي هغه نه بعد گرین کندل هغه خامخا انګلف کی د انګلف دا خبره دې دا ضروری نه ده ضروری نه ده هغه انګلف خلک ولي وای چې هغه دا نشي ویل چې د بریک اف سټرکچر وکړي نو انګلف ورته وای ضروری نه ده چې یو کندل دا خو بیا خو د سي اډر بلاک خو بیا جوړېدل ډیر ګرانه ده نو لکه چې هغه د سي خو ډیر کمی بیا جوړیږي چې موږ مخالف کېندل لاست بس دا کو لاست هغه به اخلي او دا غي نه بعد هغه اډر بلاک به ګوري چې ورسره افیجی جوړه شي او هغه تل یو بریک اف سټرکچر هم کړي انټرنل